الرحمن الرحیم دی وخت کې زه موجود یم د پاکستان رای حق پارټۍ مرکزی چیرمن حکیم محمد ابراهیم قاسم صاحب سره د دونه د پړچنار په حواله سره تفصیلی خبر راخلو ګورو چې د دوی د سیاسي کوم بشارت ته هغه جان پہچان شخصیت ته دا راته وایي چې موجوده چې په کورمه کې کوم حالات روان دي او د هغې د وجې نه چې کوم رکاوټونه جوړ دي د اصل وجه څه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول ناول خو پیام خبر ټي وي چینل مشکورم شکریا ادا کوم چې موقع را تر کړل. محترم څنګه ستاسو علم کې دا چې کورم ایجنسی کې دا کم جنگ روان دی دا د اوس نه لس کالو شل کالو نه بلکې دا د صدون روان دی او دې کې بنیادی وجه چې دا هغه بیرونی مداخلت دی چې زمونږ په خوا کې پړوسی ملک د هغې نه باقاعده دې ته اسلحه منتقل کېږي. بیا کم دلته نه د کورم ایجنسی خلک د زیارت په نامه لاړ شي او هلته کې هغوی باقاعده ټریننګونه وکړي، هلته ټریننګ سنټر دی هغې ټریننګونه وکړي. د هغې نتیجه دا راوځي چې په ملک کې دهشتګردي چې چېرته هم ته وګورې په ټول ملک کې نو هغه دهشتګرد دی جړ چې دی هغه کورم ایجنسی سره ملاویږي. هغه دهشتګردي که کراچۍ کې وي که لاهور کې که اسلام آباد کې شوي او کله گرفتار شوي نو هغه اخره کې چې کله ښکاره شي نو هغه تعلق کورم ایجنسی سره او دې کې بیرونی مداخلت دی. اوس موجوده صورتحال چې کوم هلته کې دی نو هغه مونږ تاسو وکتل چې په اهل سنت باندې بدترین ظلم وشولو او بیا د اهل سنت بنیادی عقاید چې کوم ایمانیات دي هغه اوچړېلی شول. اصحاب رسول چې هغه د اهل سنت بنیادی عقیده ده، معیار حق د ایمان حصه ده او هغې ته بدرد وویلی شول نو هغه به حیثیت مسلمان څوک هم نشي برداشت کولی. اهل سنت مسلمانان په هغې احتجاجاً را پاسېدل او احتجاج او د هغه احتجاج په اړ کې بل طرف نه چې دی د دشمن د طرف نه په هغې باندې حملې هلته کې یو پر امن کلی بګن چې ورته وایي هغه کلی سوځول، د هغې املاک سوځول، د هغې کاروبارونه تباه کول او بیا تر دې چې هغې هغه ځناور هم بوځي د ظلم انتها او هلته د یو عالم دین سر کټ کوي او په فوجي چیک پوسټ باندې بیا د دهشتګردۍ انتها چې فوجي چیک پوسټونو ته اور ورته کړل او فوجي چیک پوسټونه. نو په دې کې خو د پاکستان رای حق پارټۍ د شروع نه دا مطالبه ده چې څنګه نور قبایلي علاقو کې بلا تفریق اپریشن وشولې کورم ایجنسی کې د اپریشن شي. کله کورم ایجنسی کې اندرونی اپریشن وشي او هلته غیر مسلکي اسلحه برآمد شي نو انشاءالله دا د امن ګارنټي ده. امن صرف په دې صورت کې راتلی شي چې هلته نه دهشتګرد تنظیمونه زینبون، فاطمون، مهدي ملیشیا وغیره وغیره دا کم تنظیمونه دي چې هغوی یوازې په کورم ایجنسی کې نه بلکې په ټول ملک وطن عزیز کې هغوی دهشتګردۍ بازار ګرم کړی دی. بلکې یوازې دلته هم نه هغوی د دنیا په سطح هغه په عراق کې هم تلي دي، هلته د اهل سنت خلاف جنګېدلي دي. هغه په شام کې دا اوس موږ او تاسو په میډیا چې ګورو باقاعده د اهل تشیع ټریننګ سنټر په شام کې هغه ونیوی شوې، هغه ښکاره شولې. هلته د پړچنار د کورم ایجنسی اهل تشیع خلک ونیوی شول، گرفتار شول چې هغوی هلته کې د اهل سنت خلاف جنګېدل. یعنی دوی په پوره دنیا کې کار لري. دا زمونږ د ملک د پاکستان هم د بدنامۍ باعث جوړېږي ځکه چې په دنیا کې دا خبره باندې مونږ ته دنیا ګوته نیسي چې په عراق کې د کورم ایجنسی د خلکو کار، په شام کې د کورم ایجنسی د خلکو کار، په ملک کې دننه کراچۍ، لاهور، کویټه سمیت چې چېرته مسایي دي هلته د کورم ایجنسی نو په دې وجه باندې پکار دا ده چې د کورم ایجنسی صفایۍ دپاره بلا تفریق هلته کې اندرون اپریشن وشي، غیر ملکي اسلحه ونیوي شي، دهشتګرد تنظیمونه ختم کړي شي، دهشتګردو ته سزا میلو شي. تر دې حده پورې دهشتګردو بدماشي ده چې د پاکستان پرچم وسوځېلی شو، د پاکستان پرچم کوز شو، هلته د ایران جنډې ولګېدلې. تر دې حده پورې چې فوجي چیک پوسټونه وسوځېدلی شول، تر دې حده پورې د بدماشۍ انتها چې د یو عالم دین سر کټ کوي او هغه په فوجي چیک پوسټ باندې ږدي. نو زمونږ دا مطالبه ده چې د کورم ایجنسی کې امن دپاره بلکې د ټول ملک کې امن دپاره بلکې که دا ووایم چې دنیا کې امن دپاره
پاړه چنار کې د اپریشن وکړي شي، دهشتګرد تنظیمونه د ختم کړي شي، د دهشتګردو خلاف کاروي دی وشي، ان شاء الله امن به بحال شي. دا چې زیارتونو ته خلک زی دلته نه مختلفو د دوی چې کوم هغه طریقه کار د ایران شام او داسې عراق پورې داسې دوی چې کوم واپسې چې راځي بعضې ذرایع وایي چې د چیکینګ نه کیږي. محترم باقاعده د په تیر دور کې چې د دې دپاره څنګه زمونږ د پاره چې دی د حج عمرې ترتیب دی، باقاعده د تیر دور کې د دې دپاره محکمه جوړه شوله او همدغه شانتې د حج عمرې په ترتیب باندې دی هغه زیارتونو ته لاړل او هغه زیارتونو ته تلل بهانه ده، هلته کې باقاعده د دهشتګردۍ ټریننګ حاصل کړي او بیا د هغه ځای نه ځان سره مواد چونکې د هغې چیکینګ وینه هغه مواد ځان سره وروړي، هلته نه مالي معاملات هغوی ورسره مالي تعاون کوي، هغه څیزونه دلته وروړي او هغه بیا دلته کې د پاکستان خلاف، د پاکستان د فورسز خلاف، د اهل سنت خلاف استعمالیږي. نو زمونږ دا مطالبه ده چې دا اوس کوم د پاړچنار کوم خلک په شام کې 4000 کسان چې د مهدي ملیشیا په نامه، فاطمون زینبون په نامه هلته کې وجنګېدل، اوس دا کسان چې هغوی راوباسي پاکستان ته راځي، نو دا به یو بیل د دهشتګردۍ بازار ګرم شي، لهذا دوی هلته نه چې راځي د دوی فوراً گرفتاري وکړي او دوی داسې سزا ورکړي چې آینده دوی بل ملک کې مداخلت ونه کړي. دا راته وایي چې یو خو چونکې اوس دې وخت کې په فاټا کې چې دی هر ځای کې حالات خراب دي او د هغې اپریشنونه حکومت هم کوي او ورسره دې وخت کې جنګونه هم روان دي، دا څه وجه کیدی شي؟ محترم ورور د فاټا چې ده د فاټا د خلکو څنګه مخکې یو سیستم و جرګه سیستم، اوس هغوی پریشان دي، هغوی وایي چې که جرګه مونږ هم کو هلته د تانې انتظام دی، هلته د عدالت نظام دی، مخکې خو دا وه پولیټیکل دفتر کې به جرګه وشو هغې باندې به عمل درآمد وشو، اوس زمونږ د جرګې څه حیثیت نشته دی او په دغه وجه باندې جرګه ناکام هم شوله. نو مونږ دې سره حکومت ته دا درخواست هم کوو چې هلته کوم روایات دي نو هغه روایات دې هم برقرار وساتلی شي. دا راته وایي چې یو خو چونکې اوس دې وخت کې په فاټا کې چې دی هر ځای کې حالات خراب دي او د هغې اپریشنونه حکومت هم کوي او ورسره دې وخت کې جنګونه هم روان دي، دا څه وجه کیدی شي؟ محترم ورور د فاټا چې ده د فاټا د خلکو څنګه مخکې یو سیستم و جرګه سیستم، اوس هغوی پریشان دي، هغوی وایي چې که جرګه مونږ هم کو هلته د تانې انتظام دی، هلته د عدالت نظام دی، مخکې خو دا وه پولیټیکل دفتر کې به جرګه وشو هغې باندې به عمل درآمد وشو، اوس زمونږ د جرګې څه حیثیت نشته دی او په دغه وجه باندې جرګه ناکام هم شوله. نو مونږ دې سره حکومت ته دا درخواست هم کوو چې هلته کوم روایات دي نو هغه روایات دې هم برقرار وساتلی شي. د قبایل زیات چې دي مومند ایجنسي، باجوړ ایجنسي او بشمول د خیبر د سره وزیرستان په د څومره ایجنسیانې چې دي دې کې مخکې چې کوم د تاسو ذکر وکړ هغه نظام اوس د فاټا چې دا زم کړی ده اکثر د دې خلک مخالفت کوي. بالکل محترم چې کله مونږ دا ګورو نو اوس د فاټا خلک چې کوم دي هغوی اوس پریشان دي، هغوی په زم کېدو باندې پریشان دي، بلکې هغوی وایي چې مخکې مونږ ته اسانتیا وه، مونږ ته سهولت وه، مونږ ته د عدالتونو چکرې نه وي، مونږ ته د تانو چکرې نه وي، به زمونږ خپل روایتي جرګه سیستم و په هغې به زمونږ مسایل حل کېده. نو اوس که آئین جوړ شوی دی او دا زم شوي دي نو داسې یو طریقه کار جوړ کړي چې د دوی د جرګې هغه آئیني حیثیت ورته بحال کړي. ډېره مهرباني. رمضان شینواري، پیام خیبر، پېښور.